الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته معجزات ورکړي وي، قرآن حکیم ورکړي وو. اوس الله سبحانه وتعالى بیان کوي چې دا غرنګه معجزات دي الله سبحانه وتعالى و موسی علیه السلام ته څه کړي وي، هغه ورکړي وي. ولقد آتینا په تحقیق سره موږ ورکړي وي موسی او موسی علیه السلام ته 9 آیات بینات، 9 واضح معجزات دي. دا د بینات خو معنا واضح، د آیات په دوه معنا باندې راځي. د آیات یو معنا دا د معجزات معنا باندې راځي، د آیات یو معنا دا د چې دا د احکام الهیه په معنا باندې څه کیږي، هغه استعمالیږي. او دلته مفسرین دواړو خواو ته تللي دي چې الله سبحانه وتعالی او موسی علیه السلام ته هغه احکام عشره چې 10 احکام د تورات ته الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام ته ورکړي وو، چې هغه کې د 9 ذکر دلته شته چې هغه عام وو، یعنې شرک نه کول، قتل نه کول، اسراف نه کول، سود نه کول، د حق تهمت پر چا باندې نه لګول. دا احکامات الله سبحانه وتعالی په تورات کې څه کړي دي، بني اسرائیل ته د موسی علیه السلام په ذریعه باندې څه کړي دي. په هغه کې 10 حکم داسې دي چې هغه تر بني اسرائیل پر څو هغه خاص و. هغه 10 حکم څو چې د هفتې په ورځ باندې ته د حد څه به نه کوئ، تجاوز به نه کوئ، صحیح سو، تجارت به نه کوئ، ښکار به څه کوئ، هغه نه کوئ. نو څه احکام داسې وو چې هغه 9 احکام داسې چې هغه عمومي وو، 9 حکم داسې وو چې هغه تر چا پر خاص، تر بني اسرائیل پر څو هغه خاص وو. نو بعضې مفسرین بیا دا وایي چې نه، د دې څخه د آیات څخه مراد احکام الهیه نه دي، دلته د آیات څخه مراد څه دي، هغه معجزات دي. او معجزات کوم معجزات دي چې نه معجزات الله سبحانه وتعالی او موسی علیه السلام تر کړي دي. او دلته د آیات څخه مراد معجزات ولې دي، نو هغه مفسرین وجه دا بیانوي چې مخکې تور راځي بصائر، صحیح. د بصائر څه دې طرف اشاره ده، ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائر، چې دا د هدایت دپاره، دا د بصارت دپاره الله سبحانه وتعالی ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائر، چې دا معجزات چې نازل کړي دي، چا نازل کړي دي، هغه رب چې د مځکو او د اسمانو څه دی، رب دی. بصائر بطور هدایت، بطور رهنمایي پر موسی علیه السلام څه کړي دي، نازل کړي دي. هغه 9 معجزات کم دي، په هغه کې مفسرین بیان کړي دي چې الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام ته عصا ورکړې وه چې هغه به وقت ضرورت اژدها به ځینې جوړه سول او ماران به څه کول، هغه به خوړل، صحیح. یا د بې ځای ورکړی وي چې د به ګریوان ته یا بغل ته لاس واچوي، هغه به څه ځلېدی به روښانه به سو، صحیح. لکلت الله سبحانه وتعالی په ژبه باندې ایښي، هغه الله سبحانه وتعالی څه کوي، جن لرې کوي. سمندر الله سبحانه وتعالی د دپاره څه کوي، لارې څه کړله، ورله پیدا کړله. یا د آیات بینات څخه مراد هغه معجزات دي. فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آیات مفصلات چې الله سبحانه وتعالی پر بني اسرائیل باندې څه راوستو، طوفان یې وراوستی، د ملخان څه یې وراوستی، عذاب یې باندې راوستی، د شپږو څه یې باندې راوستی چې کپړې بیا اغوستلې، پای کې به شپږ الله سبحانه وتعالی څه کړي، په کثرت سره څه کړي، ولې پیدا کړي. او د چنګوښو عذاب چې د خوراک پرچې کې به چنګوښ څه کېدل، ورته ښکاره کېدله یا پیدا کېدلی به. یا سمندرونه، دریابونه الله سبحانه وتعالی د وینو څه کړل، د دوی لپاره څه کړل، هغه یې وګرځول. یا پر دوی باندې کاهسالي څه کړله، راوستله. یا پر دوی باندې میوې دا څه کړلې، هغه یې پر کومې کلي باغونه څه سو، هغه یې وچ سو. د هر مشکل به پر راتلی دی، به چا راتلو، موسی علیه السلام راتلو. د موسی علیه السلام دعا په برکت سره به الله سبحانه وتعالی د عذابونو دوی څخه څه کړو، هغه لرې کړو. په دې آیت کې د 9 احکام الهیه څه دي ذکر دي، یا د 9 معجزات هغه څه دي، هغه ذکر دي. دواړه روایتونه هغه څه دي موجود دي، لیکن مفسرین د بصائر د وجې دلته د آیات څخه مراد کوم شی اخذ دي، احکام الهیه نه دي اخذ دي، څه اخذ دي، هغه معجزات یې اخذ دي چې الله سبحانه وتعالی پر موسی علیه السلام څه کړي وي، نازل کړي وي. نو ولقد آتینا په تحقیق سره موږ کړي وو موسی علیه السلام ته 9 آیات بینات،
هغه نه واضح معجزات. فاسأل بني اسرائیل، ته پوښتنه وکړه د بني اسرائیل، اذ جاءهم چې راغلی دوی لره موسی علیه السلام، فقال له فرعون، نو ویل موسی علیه السلام ته فرعون، انی لاظنک یا موسی مسحورا. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله سبحانه وتعالی معجزات ورکړي وي، چې په معجزات سره په قرآن سره د مشرکین مکه راغلي، مشرکین مکه د هغه الزام پر ده لګولی چې په تا باندې څه سوي دي، سحر سوي دي، جادو سوي دي. د هغه الزام فرعون پر چا باندې ولګوي؟ پر موسی علیه السلام باندې ولګوي. انی لاظنک، زما ګمان دا دی یا موسی، ای موسی، مسحورا، چې په تا باندې څه سوي دي، هغه سحر سوي. قال وی موسی علیه السلام، لقد علمت، تا ته ښه علم سته، ما انزل هؤلاء، نه دي نازل کړي دا معجزات، الا رب السماوات والارض بصائر، مګر دا معجزات زما پر لاس باندې هغه رب چې هغه د مځکو د اسمانو څه دی، رب دی. بصائر بطور هدایت، هغه څه کړي زما پر لاس باندې څه کړي دي، ښکاره کړي دي. او هغه اردو کې چې راځي ترکي به ترکي جواب دینا. موسی علیه السلام و فرعون تصور کوي، هغه ورته وایي چې انی لاظنک یا موسی مسحورا، چې زه ګمان دا کوم چې څه جادو پر تا باندې سوی. موسی علیه السلام ته ترکي به ترکي جواب. مفسرین دا لیکلي دي که چیرې د حالات تقاضا او رعایت دای چې انسان څه وکړي، چشم پوشي وکړي، خو ټیک دي که نه، مخاطب تصور کول د موقع د محل په مناسبت سره ترکي به ترکي جواب ورکول دا څه دی، درست څه دی، عمل دی. الا که اقتضای حال دا تقاضا کول چې پر دا ځای باندې که زه ترکي به ترکي جواب ورکړم، په هغه څه کیدای شي، دا نقصان کیدای شي. بیا په کار دی ترکي به ترکي جواب څخه انسان څه کړي، ځان راوګرځوي. موسی علیه السلام په جواب څه ورته وایي، انی لاظنک یا فرعون، او زه مې دا ګمان کوم ای فرعون مثبورا، چې الله عذاب پر تا به خامخا څه کېږي، هغه به راځي، د الله په عذاب کې به ته څه کېږي، مبتلا کېږي. نو فاراد ان یستفزه من الارض، فرعون دا فیصله وکړه ان یستفزه من الارض، چې دوی د مځکې څخه څه کړي، د مصر څخه څه کړي، وباسي. صحیح، د هغه څخه څه کړي، مهاجر کړي. فاغرقناه ومن معه جميعا، د بیا الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام نصرت وکړي. فاغرقناه، فرعون یې غرق کړي، ومن معه جميعا، او د سره څه لښکر ورسره و، هغه یې ګرځوي غرق. وقلنا، بیا موږ ورته وویل، من بعده، وروسته تر دې لبني اسرائیل او بني اسرائیل ته، اسکنوا الارض، چې اوسېږئ په سهولت سره په مځکه باندې. مځکه څه مراد کوم ځای دی؟ هغه شام دی، چې هغه موجوده څه دی، فلسطین دغه څه ده، حصه ده. صحیح شو، په مځکه باندې اوسېږئ. اذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا، چې د قرب آخرت راسي، د قیامت وخت، آخرت د قیامت وخت نږدې راسي، جئنا بكم لفيفا، بیا به زه دوی پر یوه ځای څه کړم، راجمع کړم. صحیح. په دې آیت کې مفسرینو بیان کړي دي چې دا یهود چې کوم قوم د موسی علیه السلام، دا د مختلف جرایمو څه پاتې شوي، مرتکبو څه پاتې شو. د هغو جرم څخه یو جرم دا و چې د عیسی علیه السلام د نبوت د رسالت څه وکړي، انکار یې وکړي. دویم د نبي علیه السلام د رسالت د نبوت څه وکړي، انکار یې وکړي. دا د الله په نظر کې مبغوضه قوم، د الله په نظر کې مجرم قوم دی. سره په خاصیش صرف اور صرف د دې څه پاتې دی، د سزا څه پاتې دی، وخت څه دی پاتې دی. الله سبحانه وتعالی په مختلف ادوار کې پر دې باندې څه راوستلي، عذابونه څه کړي دي، راوستلي دي. او په ورځ د قیامت بیا الله سبحانه وتعالی دوی بیا فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا، قرب قیامت راسي، الله سبحانه وتعالی به دوی ګرد پر یوه ځای څه کړي، راجمع کړي. مطلب اوس هغه په شلمه صدۍ کې دوی په ګرد د یورپ کې څه منتشر وو. په شلمه صدۍ کې دوی دپاره الله سبحانه وتعالی یو موقع راوستله چې دوی ګرد څه کړو، جمع کړو. پر یو ځای چیرې جمع کړو، په اسرائیل کې څه کړو، راجمع کړو. د اسرائیل قیام څه وجود، اسرائیل قایم اوس، وجود یې څه کړي، هغه پیدا کړي. او بله خبره دا ده چې دوی د ګریټر اسرائیل څه لري، تصور لري. لیکن الله سبحانه وتعالی په قرآن حکیم کې اشاره ورته کوي چې دوی به الله سبحانه وتعالی دوی منتشر دي، الله سبحانه وتعالی به څه کوي، په یوه ځای راجمع کوي، بیا به الله سبحانه وتعالی دوی تصور کوي، یو عذاب ورکوي. چې د هغه یو نمونه په دا اوس موجوده چې کوم کنفلیکټ دی ایران او د چا د امریکې په منځ کې، مطلب د دوی ګرد آبادي هغه چیرې موجوده ده، په اسرائیل کې موجوده ده.
او ایران هغه ملک په اساني دې څه کوي جنگ درېدل نه وای د اسرائیل وجود به څه سوی وای فنا سوی وای ختم سوی وای اسرائیل په یو ځای هغه سوی فناسی وای وجود به سوی هغه به ختم سوی وای او دا قوم د الله مبغوزه قوم دی د الله مجرم څه دی قوم دی په قرب قیامت کې به الله دی خدا سوچ لري چې ګریټر اسرائیل چې اسرائیل کې مرسل او توصیب راول فقط علم اسلام باندې مرسکو غلبا سلو د ګریټر اسرائیل نقشې دي څه کی جوړیم سیم کی جاری کیوم لیکن الله سبحانه وتعالی باندې ګرد پریوزه کی او پر دې ګور باندې پریوزه سره ولي عذاب الله سبحانه وتعالی راولي او عذاب د چا په ذریعہ باندې راولي د عیسی علیه السلام په ذریعہ په قرب قیامت کې د عیسی علیه السلام سره ځي نزول به کیږي دغه په ذریعہ الله سبحانه وتعالی اسرائیلیان سکی دغه ته په سزا ورکي نو وبالحق انزلناه وبالحق نزل الله سبحانه وتعالی وایي د قرآن په حق سره موږ نازل کړی دی بالحق نزل او په حق سره د سوي دي نازل سوي دي وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا او موږ ته نه رسولي مگر خوشخبری سناول او رول والا و نذيرا او خلق ويرول والا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث دغه الله سبحانه وتعالى دا قرآن نه دی دا موږ په حصو کې څه کړی دي تقسیم کړی دي په سورتو کې په سپارو کې او په رکعاتو په آیتو کې لتقرأه على الناس على مكث چې د قرآن حکیم تلاوت وکې پر خلق باندې په اساني سره ونزلناه تنزيلا او درنګ د قرآن حکیم په یو ور نازل کړی ونزلناه تنزيلا او موږ نازل کړی دی په مختلف وختو کې په مختلف حصو کې صحیح نو قرآن حکیم یو انزال هم دی چې الله سبحانه وتعالی په یوه شپه باندې ان انزلناه فی لیلة القدر صحیح په یوه شپه موږ څه کړی نازل کړی او د قرآن حکیم تنزیل هم دی چې هغه 23 کاله کې الله سبحانه وتعالی د موقع او د محل مطابق الله سبحانه وتعالی نزلنا تنزیلا ایسته ایسته موږ څه کړی نازل کړی دي قلت ورته اے رسول الله صلی الله علیه وسلم آمنوا به او لا تؤمنوا برابر خبر د پر دې باندې ایمان راوړي او که ایمان نه راوړي ان الذين اوتوا العلم من قبله ها خلق چې هغه ته علم ورکول سوی وو مخکې تر دې هدایت لا علیهم چې پر دې باندې به تلاوت کېدی یخرون للاذقان سجدا دوی به پر زونو برابر څه کېدل په سجده کې به څه کېدل هغه پرېوتل او یقولون دی به ویل سبحان ربنا پاک دې زموږ رب ان کان وعد ربنا لمفعولا او بېشکه د رب چې کومه وعده ده هغه پوره کېدونکې ده ویخرون للاذقان یبکون دی به پر زونو باندې پړ مخڅو پرتو او څه به ویل یبکون ژړل به او یزيدهم خشوعا چې د قرآن تلاوت به کوي د الله د احکام تلاوت به کوي د دې په خشوع کې به څه کېدل هغه به اضافه کېدل دغه علماء کرام لیکلي دي چې مستحب عمل دا دی چې سنت عمل دا دی چې انسان د قرآن څه کوي تلاوت کې پر د باندې رکت پر د باندې د ژړا کیفیت هغه څه هغه تاری او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دوی سترګې دا رقم ستا چې پر هغه باندې د جهنم اور هغه څه دی هغه حرام دی یو هغه سترګه چې الله د خوف د وجې هغه وژاړي دویمه هغه سترګه چې هغه د دارالاسلام په حفاظت کې څه پاتې شي ویښه پاتې شي سره په خاصیش د هغه سترګې دي چې هغه الله سبحانه وتعالی جهنم اور پر هغه باندې څه کړی دي هغه حرام کړی دي وقل ادعوا الله او ادعوا الرحمن د دایت چې نزول دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت دعا غوښتل نو په دعا کې یا الله یا رحمان الفاظ سکو ادا کو مشرکین مکه ولر اعتراض شروع کی چې موږ خو د معبودان باطله د عبادت څه کوي راګرځي خپل دوه خدایان څه کوي په دعا کې څه کوي هغه راغواړي سړي په خاصیش نو بل خبر دا ده چې تعدد د ذات یا تعدد د صفاتو تعدد د اسماء هغه پر تعدد د دلالت نه کوي د ذات دلالت نه کوي الله سبحانه وتعالی یو دی الله سبحانه وتعالی اسماء او صفات څه دي هغه دومره ډېر دي چې موږ یې څه نشو کولی شمار نشو کولی صحیح نو تعدد د ذات او تعدد د اسماء او د صفاتو پر تعدد د ذات څه نه کوي دلالت نه کوي
د الله ذات یو دی چې هغه منبع الکمالات دي. ګر کمالات په دې کې څه دي؟ جمع دي. صحیح. اسماء او صفات څه دي؟ هغه تر حساب څه دي؟ تیر دي. نو په دې کې شرک نشته. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. قل ورته وایه الله په نامه یې تر وغواړئ کې د رحمان په نامه ته څه کې ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. چې په کوم نامه یې الله سبحانه وتعالی راوغواړئ الله سبحانه وتعالی لره ډېر زیات ښایسته نومونه هغه شته. صحیح. دغه رنګه د ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. مسلمانان به لمونځ کوي، په لمانځه کې به د قرآن څه کوي؟ تلاوت کوي. چې په زور به تلاوت وکړي مشرکین مکه به هغه اواز څه کوي؟ واورېدي. بیا چې به چا د قرآن تلاوت کوي یا چا د قرآن راوړی وي هغه ورته به دوی څه ویل؟ چپ و بد به څه کول؟ ورته ویل به. او که به سوکه تلاوت وکړي بیا چې صحابه چې هغه نجوم هدایت و هغه به د قرآن د زده کړې څخه څه کېدو؟ محرومه پاتې کېدل. دلته الله سبحانه وتعالی د آیات څه کوي؟ نازله کوي چې ولا تجهر بصلاتک. د تلاوت د لمونځ دا ډېر په زور هم څه کوي؟ هغه مه وایاست. ولا تخافت بها. او نه دا په څه سره کوي؟ په خاموشي سره کوي. اعتدال لاره اختیار کوي. وابتغي بین ذلک سبیلا. د جهر او د خاموشي په منځ کې کومه لار ده هغه څه کوي؟ اختیار کوي. مې ډېر په زوره وایاست، مې څه وایاست؟ ډېر څوک وایاست. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت تېرېدي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور سره تېرېدي. هلته ابوبکر صدیق رضی الله عنه تلاوت کوي په سوکه انداز باندې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته تلاوت دومره سوکه ولې کوې؟ هغه ورته وایي چې د رب سره څه کوم؟ مناجات کوم. زما رب چې دی هغه دومره لوړ زیات دی چې هغه زما په مناجات او زما د زړه په حال باندې هغه څه دی؟ هغه خبر دی. ما د په زور تلاوت کول څه نشته، ضرورت نشته. هغه زما په حال باندې څه دی؟ هغه خبر دی. بل وخت تېرېدی عمر فاروق رضی الله عنه هغه ډېر په زوره څه کوي؟ تلاوت کوي. بیا پوښتنه وکړي چې دونه په زوره تلاوت ولې کوي؟ هغه په جواب کې ورته وایي چې دا شیطان زه په دې باندې څه کوم؟ ځغلوم. نایمین غافلین چې بیده خلک دي یا غافل خلک دي هغه په دې باندې څه کوم؟ راویښوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویل چې لږ په زوره څه کوه؟ تلاوت کوه. عمر فاروق رضی الله عنه ته ویل چې لږ څوکه څه کوه؟ تلاوت کوه. صحیح. نو ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها. نه د لمونځ ډېر په زوره کوه نه ډېر څوکه کوه. وابتغي بین ذلک سبیلا. او د منځ لار ته څه کوئ؟ هغه اختیاروي. اعتدال لار ته څه کوئ؟ هغه اختیاروي. صحیح. نو دې سه مفسرین مختلف مباحث هم څه کړي دي، بیان کړي دي. مثلا لوډ سپیکر دی هغه څه دا مسله چې مطلب دا خلک وایي چې علما کرام هر وخت د ایجاداتو څه سوي دي؟ مخالف سوي دي. چې نوی ایجاد راسي هغه دې څه کوي؟ مخالفت کوي. صحیح. اوس لوډ سپیکر راغلی دی په ابتدایي زمانه کې مولانا اشرف علي تعلمي رحمه الله هغه په دې کې د لمانځه د جواز څه نو قایل نو. مولانا حسین احمد مدني رحمه الله هغه د دې په لوډ سپیکر کې د لمانځه د جواز څه نو قایل نو. هغه په هر شي کې حکمت دی. د هر شي متعلق دغه رویه د مسلمان لپاره څه ده؟ پکار ده. په زمانه کې ایجادات کم وو، په زمانه کې ایجادات څه دي؟ هغه ډېر زیات دي. سره په خاصیت هلته مسله څه وه؟ هغه وخت ساینسدانانو په دې کې اختلاف وو چې د لوډ سپیکر څه اواز راوځي دا عین الصوت دی که دا حکایت الصوت دی؟ عین الصوت معنا دا دی چې هغه کوم قاري په دې کې لګا دي تلاوت کوي دا بعینه د هغه اواز تر موږ څه کوي؟ رارسوي. حکایت صوت معنا دا دی چې هغه اواز نه رارسوي، خپل اواز څه کوي؟ پروډیوس کوي، تر موږ څه کوي؟ رارسوي. مطلب په یو صورت کې هغه خپل اواز کوي. د امام لمونځ صحیح کېږي او د مقتدیانو لمونځ څه کېږي؟ هغه نه صحیح کېږي. په دغه بنیاد باندې په ابتدایي زمانه کې څه وکړي؟ اختلاف یې ورسره وکړي. لیکن وروسته ګرد علما کرام په لوډ سپیکر کې د لمانځه د جواز هغه قایل شو چې دې ته معلومه شوه چې دا د لوډ سپیکر اواز چې دی هغه عین الصوت دی، هغه کم شی نه دی، هغه د اواز کاپي نه ده. ساینسدانان پر دې متفق شو چې دا عین الصوت دا حکایت صوت نه دی، دیم د جواز هغه قایل شو. او بله خبر دا ده چې د کوم شي جواز عدم جواز کې شبهه پیدا سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی دع ما یریبک الی ما لا یریبک.
کوم شي ته په شک کې اچي هغه پرېږده، هغه شي دپاره چې کوم شي ته په شک شبه کې هغه نه اچي. صحیح. علماء کرام که د دا شیانو مخالفت کړی اوس هم پکار دی ساینسي ایجادات که هغه کېږي هغه اسلامي شرعي نقطه نظر دغه موږ څه وخت جانچ پړتال وکړو، تحقیق یې وکړو چې آیا دا د شریعت د یو حکم سره خو څه نه دی متصادم نه دی، یا معاشرې ته انسانانو ته دی په نقصان او په ضرر کې خو څه کېږي نه تمامیږي، بیا دغه متعلق موږ څه وکړو هغه فیصله وکړو. صحیح. لیکن احتیاط پکار دی. احتیاط پکار دا دی چې لاوډ سپیکر دومره استعمال پکار دی چې څومره څه ضرورت یې. صحیح. څومره ستا مقتدیان دي تر کومه ځای پورې ستا ضرورت وي تر هغه ځای لاوډ سپیکر اواز پکار دی چې هغه خلاص پاتې شي، د هغه ځای څخه دا څه نه کېوه تجاوز نه کېوه. نو ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها، ډېر په زور لمونځ کوي، ولا تخافت بها ډېر په خاموشي سره څه کوي هغه کوي. وابتغ بین ذلک سبیلا، د منځ لاره هغه څه کوي اختیار کوي. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل ورته الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، پاک دی هغه ذات ګرد صفات ثابت دی هغه ذات لره لم يتخذ ولدا چې د هغه لره د اولاد څه نشته ضرورت نشته، ولم يكن له شريك في الملك او د هغه په بادشاهت کې څه شته یو شریک شته، ولم يكن له ولي من الظل او نه د کمزوري په وخت کې هغه لره د یو ولی مددګار څه شته ضرورت شته. صحیح. نو الله سبحانه وتعالی د سورت په شروع کې د الله سبحانه وتعالی تنزیه بیان شوی و، سبحان الذي اسرى بعبده، پاک دی الله سبحانه وتعالی هغه ذات. صحیح. او دلته تمام تعریفونه چا لره ثابت د الله سبحانه وتعالی ذات لره هغه ثابت. وکبره تکبیرا، د سورت په اخر کې الله سبحانه وتعالی وایي الله سبحانه وتعالی بڑائی بیان کوي د الله سبحانه وتعالی په بڑائی بیانېدو سره. مطلب قولی طور هم د الله سبحانه وتعالی بڑائی بیان کوي. قولی طور د الله سبحانه وتعالی بڑائی دا ده چې موږ الله اکبر وایي چې د الله ذات تر هر څه دی هغه لوړ دی. سره په خاص عملی طور د الله سبحانه وتعالی بڑائی موږ بیان کو، هغه معنا دا چې موږ انفرادي ژوند دی که زموږ کم ژوند دی اجتماعي ژوند دی، فرض که زموږ کورنۍ ژوند دی په هغه کې پکار دی تر هر شي لوړ د الله سبحانه وتعالی ذات موږ هغه وګڼو. په پارلیمان کې پارلیمان د کنسټیټیوشن او د ریاست تر دې لوړ د الله سبحانه وتعالی ذات موږ وګڼو. داسې قانون سازي نه قوه چې هغه د الله سبحانه وتعالی د احکام په هغه کې څه راځي خلاف ورزي راځي. صحیح. او دارنګه نظام عدالت راواخله چې په هغه کې دی فیصله مونږ نه کوو چې هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تعلیمات سي خلاف. صحیح. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. چې الله په حکم باندې څوک څه نه کوي فیصله نه کوي هغه الله سبحانه وتعالی ظالم ګڼلی دی، هغه کافر هم ګڼلی دی، هغه فاسق هم ګڼلی دی. معنا دا ده په انفرادي په اجتماعي ژوند کې عملي طور هم د الله سبحانه وتعالی ذات هغه موږ څه وګړو تر هر شي بالاتر لوړ او غټ څه کو هغه وګړو. الله تعالی دې ماته او تاسو ټول ته ویل او رنده متفق